التبیا په اسلام کې یو اذان خانه جوړه شو په اوچت زی باندې چې هغه ته ویل کېده سمعه په عربی کې ورته په صوت باندې سمعه ورته اذان خانه نو صحابه کرامو په اوچت ځای باندې جوړه کړې و دا څنګه چې دا محراب شکل لیدا سي او درې طرف ته پکې کړکۍ وي دا سوړ کې غوندې کمره و په اوچت ځای لګا مونږ تاسو څنګه ټارې وغیرہ جوړو په اوچت ځای باندې داسې یو کړکۍ پکې د خي طرف وا یو کړکۍ پکې ګس طرف وا او یو سوره یو کړکۍ پکې مخامخ وا هغه زمانہ کې سپیکر نو بلال حبشي سیبا چې کله اذان ک دغه اذان خانه ته براو خاطه سمعه ته په اوچت ځای باندې بوا او ټول صحابه او محبوب علی السلام بیا دا आवाज اوریدا اول چې کوم څلور پیرا الله اکبر دی او څلور پیرا شهادت او گواہی دا بیا په مخامخ کڑکے کې به سر ویستا او په غوګو کې به ګوتی ورکړي دا په غوګو کې چې انسان کلا ګوتی ورکا د دې فائدہ دی چې دا خپل आवाज کتیزمی دا ورته سلوخ کاری سلو نو چې نورم تیز شي نو دا غوګو کې فلسفه دا چې انسان ګوتی کړي چې आवाज یې لګ تیز شي نو تیز आवाज به ویستا دغه څلور تکبیرات څلور شهادتونه دا به مخامخ سر استلاو په دې طرف باندې وی بیا مونږ او تاسو خي طرف ته په حي علی الصلاه کې مخ ګرځو داغه وجه دالا چې په حي علی الصلاه کې به بلال حبشي سي په اذان خانه کې او په سمعه کې خي طرف ته بلاړ خي طرف ته بلاړ په هغه کڑکۍ کې به سرویس ته هغه طرفم کورونو هغه طرف به حي علی الصلاه حي علی الصلاه او بیا به ګڅ طرف ته راغی دا مونږ په اذان کې مخ ګرځو دا د بلال حبشي سي بو د صحابه او اسی او پیخي کو ثواب په نیت باندې دا غوي په سنت باندې عمل کو ورنه وس مخ ګرځېدو ته ضرورت پکې نشته سپیکر دی هر ځای ته आवाज رسی خدا صحابه وکړي ځکه یې مونږم کو ګس طرف د براغه او پاغي کې به سرویس تا او دا دوه کلمات به وي حي علی الفلاح حي علی الفلاح ځکه هغه طرف تم کورونو بیا به مخه طرف تراغه بیا به دغه دوه تکبیرات او یو پیرا لا اله الا الله دا الفاظ به بلال حبشي سي بیا په مخامخ کڑکۍ کې سرویس تا او پوچت आवाज باندې به مسلمانانو ته وي دا یې طریقه وا او دا هغه اذان خانه وا سمعه وا ځکه چې امام د مؤذنینو دا بلال حبشي دی رضی الله عنه حدیث مبارک کې راځي قیامت پر ورځ باندې بعد مؤذنینو جنډا دا د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مبارک پلاس او دا ټول مؤذنین با د په قیادت او صفای سالاری کې وا رستو د په رواني نو اذان په دې طریقه باندې په دین اسلام کې په مدینه منوره کې په اول کال د هجرت باندې راووت